بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره پرون مو ویلي وو که نه چې په دې کره ارض باندې یو هغه شرقن غربن څه دوایر فرض کړلی شوي او یو پې شمالن جنوبن فرض کړلی شوي. هغه شرقن غربن چې کوم وی هغې ته یې وی خطوط د عرض البلد یا دوایر د عرض البلد چې مبدأ خط استوا او د شمالن جنوبن چې دي نو د دې هغه مبدأ خط ګرینیج دی او دې ته وی دوایر د طول البلد یا خطوط د طول البلد. بیا د عرض البلد په مبدأ کې اړو څه اختلاف چېرته نه دی راغلی خو د طول البلد په مبدأ کې مختلف هغه نظریات د خلقو مختلف آرا د خلقو تیر شوي اختلافات په دې کې ډېر تیر شوي. نن سبا چې کوم مبدأ ده نو خط ګرینیج دی او دا تقریبا د 1884 نه دقه مقرر شوې ده توی شوې ده. نو فی الحال چې په دنیا کې څومره ټول په دې باندې سړی بیا اتفاق وکړي او بل ځای مقرر کړي چې بل ځای صحیح ټیک ده خو چې دنیا یې قبول کړي چې بیا نقشې د دنیا په هر ملک په هر ځای کې جي چې د هغې مطابق کړي نو بیا هم ټیک ده خو د دغې خط ګرینیج مطابق نن سبا چې څومره نقشې په دنیا کې چلیږي نو د دغې مطابق دي ټیک ده. بل خط ګرینیج چې دوی مقرر کړو نو د هغې هغه کهاني هم لګولی وه که نه دلته په دې عبارت کې د دې لږ ذکر کړی. گرینیج گرین وچ اصل کې دا د یو کلی نوم دی انگلستان کے شہر لندن کے جنوب مشرق میں دریائے ٹیمز کے کنارے واقع ایک شہری قصبہ کا نام گرین وچ گرینیج اگر تخفیفاً دسی ویلے کی بیا یہ لندن سے 9 میل کے فاصلے پر ہے اور یہاں سب سے بڑی شاہی رصدگاہ ابزرویٹری ہے. اگر شاہی رصدگاہ د دوی اغا کم لیبارٹری چی وی یا دوی د اغا تجرباتو چی کم مرکز وی ٹھیک ده دقی دویلی کی. اس میں باغ کے اندر ایک نشان لگا ہوا ہے. اسے 1884 کے بعد عالمی سطح پر طول البلد کا مبدأ یعنی 0 درجہ طول البلد تسلیم کر لیا گیا ہے. خوشی بھی اگے بانی سی پٹا ہونده کہ اگے رقم ادارہ چی کم ادا کنا نو پاگی کی دیسی یو زیادہ پٹا ہونده کی مخ کرے دا کہ تاسو پا نیٹ باندې سرچ کرے نو اگے سڑی دا تصویروں مخی بھی. عربوں کے زمانے سے لے کر 1884 تک 0 درجہ کا خط جزائر خالدات سے گزرتا تھا جن کو آج کل کینری آئیلینڈ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے دا علاقی جی کمی ٹھیک شو مراکش دی سر دا خواتا دا آگے وقت کی بھی ورطا جزائر خالدات ہوئی ٹھیک ہے دا بالکل پا بحر اوقیانوس کی دا جزائر دی او نن سبا دا غینوم کینری آئیلینڈز دغه ورته وایي مختلف وړې وړې جزیرې دي. نو مخکې دقه لیکن 1884 میں واشنگٹن میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں جزائر خالدات سے تقریباً 26 درجے مشرق میں واقع گرین وچ کو مرکز مان کر 0 درجہ کا خط اسی کو تسلیم کر لیا گیا. الادریسی اور البیرونی کے بنائے ہوئے نقشے جزائر خالدات کو 0 مان کر بنائے گئے تھے. اگی نقشے د جزائر خالدات اگے ورله مبدأ ګرځولې و د هغې مطابق د هغې نقشې وي خو د دې نه بعد وروسته چې کومې نقشې بیا جوړېږي په هغې کې ټولو کې 0 درجه طول البلد والا دایره یا خط چې وي نو هغه دقه ګرینیج والا ٹھیک ده. اوس د دقې خط مطابق چې کوم هغه دا خط دا یو دی دا دی دا خط ګرینیج دی 0 بیل دی لیکلی 0 درجه طول دې خواته هم دست دی دې خواته هم دست دی و مشرق طرف ته چې داسې نو جمع دس او دا بل منفي دس ٹھیک ده دا خط ګرینیج دې خط ته هغه خط ګرینیج وي او د دې طول البلد مطابق په اوقاتو کې
ډېر لوی دخل طول البلد دره دی په غیر د طول البلد د معلومولو نه توقعات رایستلی شي جري هم نه ټیک ده نو د دې طول البلد موافق چې کوم اوقات دوی رایستلي دي نو دې له یې ورکړی دی هغه نوم د عالمي وخت چې دا به کوم وخت وي انټرنیشنل ټایم چې کوم وي ټیک ده نو هغه یا به دې دغه کې چې GMT ګرینویچ مین ټایم ټیک ده یا هغه IDL د بین الاقوامي خط تاریخ ټیک نو د دغه موافق چې کوم هغه اوقات دي نو دا انټرنیشنل اوقات دي عالمي وختونه دي بیا د دینه هر یو ملک په مرکز په کوم ملک باندې چې کوم طول البلد تللی دی هغې د ځان په یو ملک باندې ډېر شی تلي زموږ د دې ځای 72 دی د کراچۍ 67 دی د اسلام آباد کې د ګوجر خان او دا چې ورته وایي که نه هلته 75 دی او په اسلام آباد هم تېر شوی دوی چې دا 75 طول البلد دی زموږ پاکستان ځان له راغستی چې وروره موږ 75 یو ټیک ده خو دې له راشه 50 60 70 دی بیا 80 نو 75 په دې ځای کې دا 75 راځي دې ځای لکه نه نه دی پاکستان دلته په دې ځای ګوره دې دیکھ پوه شوې پې د 70 د 80 نو دې په منځ کې وي که نه دا د شو پاکستان داسې لکه د مار تلی دی که نو دا داسې اسلام آباد دا یو دی که نه داسې دې سره چې ټچ شوی غونډه کې نو دوی ته دقه ځان نه راغستی 75 داسې ته هر ملک ځان له د هغې مطابق اوقات خپل رایستلي لکه افغانستان چې دی نو هغه 4.5 ګنټې د عالمي وخت سره فرق دی د هندوستان ورسره غالبا 5.5 دی زمونږ د انډیا نیمه ګنټه فرق دی نو که ته په بارډر باندې ولاړې په پټه بلکل ولاړې یو خپه دې خوی بله خپه دې خوی یا یو کس دې خوا ولاړې یو خوا د ده سره په ګړۍ کې 5 بجې دا سره 9 بجې پوه شوې په تورخم په بارډر ولاړ نه خو به 4 بجې دلته 5 بجې ټیک ده نو دغه بیا هغه معیاري وختونه سټینډرډ ټایم چې ورته وایي او احکامات مو ویلي چې دا د تعلق لري د مقامي وخت سره ټیک ده به د خپل مقام طول البلد معلوم کړي د هغې مطابق به اوقات راوباسي ټیک ده بل د عالمي خط تاریخ نو دا صفر طول البلد چې شو دا خو د عالمي وخت دپاره خط شو که نه ټیک ده چې په دې ځای باندې بلکل هغه د دې خط سره چې بلکل مخامخ کوم بل خط دی لکه دا چې ته دایره کې دي پوه شوې د دې باندې چې 180 باندې چې کوم دا د 180 ټیک شوله د 180 نو د دغې دا عالمي وخت دپاره دا خط طول البلد شو او دا خط طول البلد چې دی دا د عالمي تاریخ دپاره دی عالمي تاریخ یې په دې باندې فکس کړی د شپې په 12 بجې تاریخ بدلیږي که نه نو چې په دې ځای باندې په دې علاقه په دې د شپې 12 بجې شوې نو عالمي تاریخ بدل شي عالمي تاریخ څه شي هغه بدل شي ټیک ده نو ګوره نور چې دی نور دې ځای ته راورسېد دې باندې سر کېږدو چې وچېږي رانښه داسې چې نور دې ځای ته راورسېد دې ته مخامخ دی ټیک ده نو دلته غرمې 12 بجې دي که نه لکه نصف النهار دی نو دلته بلکل د نیمه شپه ده که نه نو چې دې ګرینویچ له چې نور راورسېد هلته چې نصف النهار شو نو عالمي تاریخ بدل شي
عالمي تاریخ څه شي بدل شي پوه شوې اوس ګوره راشه دا نور د دې ځای نه هغه داسې شو نو دلته د دې ځای نه نیمه شو داسې شو که چې څوره دی ځي نو دومره دلته په مزید نور علاقو تاریخ بدلیږي پوه شوې بې ګوره اوس ګوره په دې علاقه کې نن څه عالمي تاریخ دپاره خط شو نو چې دا نور دې خطي ګرینیج دې غرمې له دې ځای له راورسېد نو دلته تاریخ بدل شو که نه چې دې سوره راځي که نه په دې ځای باندې صرف په دې علاقه اوس تاریخ بدل دی لکه دلته مثلا 3 تاریخ دی 3 مارچ دی خو دې خوا وګوره 2 مارچ دی نو چې نور دې ځای له راغی دې خوا به تاریخ بدلي ټیک شو دې ځای نه دې چې نور ځي که نه چې دې غرمې دې له راغله دلته بدل شو که نه چې سوره دې دلته ځي نو دوره دلته هم تاریخ څه کېږي بدلېږي په دنیا کې اینی ټایم 2 تاریخ وي خو بیا د شپې 12 بجې د اخري سیکنډ جي که نه په دې کې په ټوله دنیا کې یو تاریخ پوه شوې نو چې سوره نور دې خوا راځي دوره تاریخ پر نورو علاقو د شپې 12 بجې کېږي نو تاریخ پې بدلېږي پوه شوې داسې بدلېږي پوه شوې نو چې دې ځای له داسې راورسي نو په عالمي خط تاریخ د ورځې 12 بجې شي نو په خط ګرینیج باندې د شپې څه شي 12 بجې شي نو په خط ګرینیج باندې تاریخ بدل شي پوه شو نو دا اخري سیکنډ چې دی که نه په دقیقې کې هغه دغه اقا تاریخ دی ټیک د اقا تاریخ دی داسې پسې نور داسې مزید راځه د دې ځای نه تاریخ شروع شوی دی که نه بدلېدل دې ځای له راورسېد داسې پسې راځي په دې ټول لکه اوس په دې علاقه کې چې دا کومه پاتې ده په دې کې زوړ تاریخ دی او په دې نورو کې څه دی نوی تاریخ دی نو چې دا دي شي دا بیا خط ګرینیج د پاسه راورسېد ته ورځې 12 بجې شي اوس یو منټ کم 12 بجې دي دلته هم یو منټ کم د شپې 12 بجې دي تاریخ بدل شو نو چې دا یو منټ دقیق ټایم کې چې دا یو منټ تیر شي په دغه یو منټ کې په ټوله دنیا کې یو تاریخ پوه شوې او منټ هم نه بلکې هغه اخري سیکنډ جي پاکۍ کې نور اینی ټایم په دنیا کې ډبل تاریخ دقه رنګې د ټایم حساب هم داسې دی لکه مثال چې په دې ځای باندې دی په دې دا خط ګرینیج دی دلته چې نور مخامخ دی د ورځې 12 بجې دي که نه په دې علاقه تکه توره تیاره ده دلته د ورځې 12 بجې دلته د شپې 12 بجې دي نو د دې ځای او د دې ځای په منځ کې 12 غنټې فرق دی ټیک ده داسې زموږ پاکستان چې دی دا دی که نه د دې پاکستان بالکل مخالف جانب دا طرفونه یا داسې د امریکا دا ځایونه شو ټیک شو نه دې د مخامخ دا ما په نیټ کتلی یم دی چې یاره زموږ نه لاندې بالکل پیکس ته لاندې لکه بونیر وشلې ټوله او ښکته دې وګوشي ای طرف ته وجود څه دي دا مې کتلی ټوټل سمندر دی بالکل وجه مجه پکې نشته وجه چې ورته نږدې ده نو هغه ورته دا امریکې دا علاقې دي ورته پوه شوې دا چې داسې راځي نو دا دې ځای نه داسې راځي دې ژمي نه به داسې راځي په دې طریقه به هم بیا وښیو چې یاره زموږ د طول البلد عرض البلد دا دی نو زموږ مخالف به کم یې وي ټیک ده نو هغه داسې دې ځای له راځي نو هغې سره دغه ورسره نږدې دي نو زموږ د هغې په منځ کې 11-12 غنټې فرق دی چې دلته زموږ خپل دي پکې مخکې ورځو کې خبره کولې نو دلته سحر مانځه ټایم هلته ماسخوتن لمونځونه وشول بالکل هغه 11-12 غنټې فرق دی ورسره پوه شوې دغې ته وایي اوس د دې خط ګرینیج ته چې مخامخ کوم خط دی هغې ته وایي عالمي خط تاریخ اول په هغې باندې چې په هغې د شپې 12 بجې شي تاریخ بدل شي او جو بیا چې په چا 12 بجې کېږي جو تاریخ مزید بدلیږي
ټیک ده داسې علاقه به دې خوا وي چې هلته به هغه د شپې به هلته 11 بجې نو چې یو ګنټه پرې تېره شي هلته په بله علاقه به هم اوس 12 بجې شي په هغې علاقه باندې به 1 بجې شوي ټیک ده نو مزید به بدلېږي داسې عالمی خط تاریخ انټرنیشنل ډیټ لاین IDDL ورته وایي IDDL ټیک شوله او هغه انټرنیشنل ټایم ته GMT ګرینویچ مین ټایم او تاریخ ته انټرنیشنل ډیټ لاین دغه خط ته دا وایي چې په دې باندې خط بدلیږي هغه تاریخ په دې خط بدلیږي بین الاقوامی خط تاریخ اس تصوراتی اور تخیلاتی خط کا نام ہے جو کرۂ ارض پر شمالاً جنوباً خط گرینویچ سے 180 ڈگری طول البلد پر بحر الکاہل کے بیچ و بیچ تسلیم کیا گیا ہے په دې خط کې یو خبره په دې کې بله ده هغه داسې دا انټرنیشنل ډیټ لاین دی که نه په کار ده چې دا داسې نیغ وی که نه طول البلد کرښې چې دي نو دا دقه رنګې عموداً په دې خط استوا راغلي او دقه رنګې نیغ دي علاوه د دې یو نه چې دا پکې نیغ نه دی ټیک ده او دا پکې دوی پرس کړی دي چې کوږ د قصده دی ټیک ده قصد یې پکې ځکه فرض کړی چې دوی وی چې یاره د یو قطب نه د بل قطب پورې دا مونږ فرض کړو خو چې دا په وچه تیر نشي چې په وچه باندې تیر نشي چې مکمل په اوبو کې تیر شي نو چې په کوم ځای کې ولا وچه راغلی ده نو هلته یې کوږ کړی دی چې په کوم ځای کې ولا وچه راغلی ده نو بیا یې څه کړی دی د هغې نه کوږ کړی لکه په وچه به یو سړی ولاړ وي خو به یا خوا دی خو به دې خوا وي چې لکه 2 تاریخ دی که 3 نو کو هر یو درته ووایي صحیح خبره په یو طرف باندې به تاریخ بدل شوی په بل طرف باندې به لا نه بل طرف باندې او ټول عمر به بیا لکه دا وچه وه ټوله نو دغه لاین دی ټول عمر به په دې علاقه کې ډبل تاریخ وشي لکه دلته بس 3 تاریخ دلته بل وشي د شپې 12 بجې په آخري سیکنډ کې به پکې صرف یو تاریخ کېږي نور به ټول عمر په دې علاقه کې صحیح ډبل تاریخونه داسې به په تشویش کې دلته ګاونډیان دي یو بل یو ځای کور دلته دی یو دلته دی هلکه څه تاریخ دی 3 هغه وایي 2 تاریخ دواړه پې قرآن کولی نه شي قسم قرآن پې کولی شي که نه ځکه ښه صحیح خبره دلته 3 شوی دی هلته 2 شوی ځکه د دې لاین سره بدلېږي نو دا یې داسې کړي دي چې دا خط کې لږ چرخاني ورسره کړې نو دی په وچه باندې چې په کوم ځای کې راتلو نو بیا یې کوږ کړی دی بیا هغه خط څه کړی دی دلته ورته وګوره په کار خو داسې وه چې داسې تللی وی که نه خدای داسې په منځ کې به کې هغه دی هغه لږ کوږ راکوږي به وستی دی خو په دې رنګینو تصویرانو کې خو نشتي که نه دې کې نشته ها نه نو دقه یوې پکې هغه هم هغه ده طول البلده خو د تاریخ د وجې نه دا یوه صرف دغه کړې هغه هم ظاهري چې طول البلد کوم اظهار کوي که نه نو بیا هغه نیغه کرښه ظاهري خو چې کله د تاریخ خبره راځي نو بیا پکې هغه د هغې وجې نه پکې ځان بچ کوي ټیک ده په دې کې غالبا لږ ښکاره شي به هر حال خو دی په دې دنیا ښه په دې داسې راغلی سیپل دی داسې بالکل بالکل دا تمام فرضي لاینونه دي
خو دی به کې د دغې مجبورۍ د وجې کوک کړی دی نور ګلوب چی که نه نو پای کې 360 چې په ډیګري نظام کې یالی که نه نو حقه 360 دایرې به پکې جوړېږي یا خطوط به پکې جوړېږي سیوا پکې نه جوړېږي او بالکل هغه ټول لانګیچیوډ دی ته وایي که نه طول البلد نو دا ټول داسې هغه عمودن راغلي په خط استوا نیغ راغلي ذره برابر هم په دې کې کمې زیاتې نشتي او بیا د دوو طول البلدو منځ کې به راته وایي چې دې په منځ کې په خط استوا سوره فرق وي او بره سوره فرق وي که نه ټول هم پیک سي خو دا یو خط چې صرف دی چې دې خط ته دوی هغه ډیټ لاین ویلی دی دی صرف د دغې مجبورۍ د وجې نه کوک کړی دی چې په وچه باندې تیر نشي ټیک ده کیدای شي که چېرته په دې دنیا کې بل داسې یو ځای وی چې هلته د یو قطب نه د بل پوله پورې خط لی او په وچه نه تللی نو بیا به هغه مقرر چې صرف په اوبو باندې تللی خو داسې پکې یو ځای هم بل نشته خو دا ځای پکې لږ مناسب و ورسره ټیک ده او دې کې دا تصویر ښیي که نه دا اصل کې داسې پکارو سیده داسې پکارو خو دا او دلته ورسره بیا ګوره صحیح لاین هم هسې ټاکي ټاکي کړي که نه چې لکه دا د تاریخ د وجې نه مو داسې د قصدن کوک کړی دی پرس کړی یو دا کرښې یو هم نه ده لکه ما تا ته پرون ویلي چې څه پوله یې وښکلي یا به څه شان ټیپ لګولی یا به بل څه پوله موله څه دیوالې پیوالی که نه نو هېڅ یې هم نه دی والي دا فرضي لاینونه دي ټول ٹھیک ده او دا یې بیا لږ کوک پرس کړی د دغې مجبورۍ د لاسه دې ته وایي ګوره ښه بین الاقوامی خط تاریخ اس تصوراتی اور تخیلاتی خط کا نام ہے جو کرۂ ارض پر شمالاً جنوباً خط گرینویچ سے 180 ڈگری طول البلد پر بحر الکاہل کے بیچوں بیچ تسلیم کیا گیا ہے کرۂ ارض کے نقشے پر سام کی طرح بل کاتا ہوا مار پشاند سے ٹھیک ہے یہ خط اس طریقہ سے گزارا گیا ہے کہ یہ خط کسی بھی ملک کی سرحدات کو قطع نہ کرے جیسا کہ نقشے سے ظاہر ہے اس خط کو خط تاریخ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس خط سے نئی تاریخ اور نئے دن کی ابتدا ہوتی ہے ورځ بدله شي جمعه جو خالی شي خالی جو اتوار شي تاریخ بدل شي بین الاقوامی خط تاریخ IDL کا مسئلہ سب سے پہلے اس وقت پیش آیا جب ایک خلائی تحقیقاتی مشن جس کو میگلن مشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کو 1522 تا 1519 دوران کی میں زمین کے گرد چکر لگانے کے بعد اس بات کا سامنا کرنا پڑا کہ جب انہوں نے ماہرین کے سامنے اپنی تحقیقات کی روشنی میں جس دن اور تاریخ کی تعین کی تو انہوں نے ان سے اختلاف کیا هغه یې رب دا 22 د 19 نه تر 22 پورې درې کاله دي که نه 1519 نه 1522 پورې دې درې کاله کې هغه په دې تاریخ باندې داسې چل وشو دا مشاهده وشوه دا تصویران واغستل دا ویډیو جوړه کړه مختلف ځایي کوم تحقیقات کول دلته چې کوم ماهرینو هغه بیا جانچ پړتال د هغې کو هغه یې جج کول نو په مختلف حالاتو کې ورسره اختلافات راغله دا داسې حالات دا په دې تاریخ باندې نه بلکې دا حالات چې ته کوم پیش کې نو دا په دې تاریخ و یا به هغې یو ستوری وي چې دا په دې ځای و دوی به ورته وي نه دا په دې تاریخ په دې ځای نه و بلکې په دې تاریخ باندې په بل تاریخ باندې دا په دې ځای و دا د یو بل سره په ورځو او په تاریخونو باندې اختلافات راغلل जिस दिन और तारीख की तयीन की तो इन्होंने इनसे इख्तिलाफ किया और इनके हिसाबात के खिलाफ दूसरे दिन और तारीख पर इसरार करते रहे अगर ये वर्ज इख्तिलाफ में रात लो वर्ज या तारीख अगरचे ये मसला आसान और काबिल फ़हम था लेकिन इस वक्त इख्तिलाफ के जोश में कुछ ऐसी फ़िज़ा कायम हुई कि काफ़ी बहस व मुबाहसा के बाद इनको पोप की खिदमत में एक खुसूसी वफद भेजना पड़ा ताकि वो इनके लिए इस मुअम्मे को हल कर सके خپل مذهبي د عیسایان چې دي خپل پادریانو لاغه پوپانو لره به چې کوم شی به نشو حل کولی هغې له به بیا وړو نو هغې به فیصله پرې وکړل چې داسې ټیک ده چې د هغې د نظریاتو نه دا زمونږ کې صرف دا کمی دی چې مونږ د خپلو دیني مشرانو ناقدري کوو او د هغې بې قدري کوو د هغې توقیر او عزت په زړه کې دی ورنه د دنیا ټول مذهبونه د چې څومره دي یو پکې هم نور آسماني ټول ځان نه خلکو جوړ کړي خبرې دي خو هغه د خپل مذهبي مشرانو انتها قدردانه وي هر څه باندې خپاړولی شي خو په
خپل مذهبي مشر خپل نشي اړولې ام ناړی به ٹھیک ده خو مونږ کې دغه کمی دي خدای پاک راته هدایت وکړي یہ مسئلہ اس وقت تو حل نہ ہو سکا دا پیساغورس چې دی کنه دا د خپل پوپانو وجلې لکه هغوی په کفر فتوا لګولې او داسې خبرې وکړې چې هغه لکه هغه ساینسي خبرې وکړې څه تحقیقات یې پیش کړل چې د هغه د هغې پوپانو د نظریاتو نه خلاف خبرې جو دا داسې او نورې پکې هم ډېر شی وجلي دي ډېر شی پکې مړه کړي دي زهر یې چاله ورکړي چاله یې څه کړي چاله یې څه کړي چې د هغې پوپانو د نظریاتو نه خلاف به یو ساینسدان به ساینسي تحقیق وکړو او چې خلاف به جو ځای ته به یې رسولی دومره کلکو پا آگئی با یہ مسئلہ اس وقت تو حل نہ ہو سکا البتہ 1884 میں جب گرینیج کو 0 درجہ طول البلد سمجھ لیا گیا اور پوری دنیا کے فلکی اس پر متفق ہو گئے تو اسی وقت خط تاریخ بھی متعین ہو گیا اور گرینیج کے خط نصف النہار سے 180 درجے کے فاصلے پر موجود خط کو عالمی خط تاریخ مان لیا گیا بین الاقوامی خط تاریخ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس خط سے چونکہ نئے دن اور تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے اس لیے اس کے مشرقی جانب ایک دن اور تاریخ ہوتی ہے جبکہ مغربی طرف کوئی اور دن اور تاریخ اور دن ہوتا ہے مثلا اس خط کے مشرقی جانب سیموا علاقی نوم جبکہ مغربی جانب پی جی واقع ہے دم ملک دے علاقہ یا جزیری دی دونوں میں فاصلہ بھی اتنا زیادہ نہیں لیکن دونوں کے دن اور تاریخ میں بالکل واضح فرق ہے ٹھیک ہے عمر لپاغه یو بل ته نږدې جزیری دی علاقې دي او یو د تاریخ نه یو طرف ته سیموا یو طرف ته او پی جی بل طرف ته نو هلته د جمعې ورځ او هغه خالی ورځ میلې لیدلی هغه نور یو ورځ یو تاریخ یو بل علاقه کې بل تاریخ یو بل ته نږدې علاقې دونوں میں فاصلہ بھی اتنا زیادہ نہیں لیکن دونوں کے دن اور تاریخ میں بالکل واضح فرق ہے مثلا سیموا میں اگر 19 اپریل 2008 ہفتے کا دن ہے تو اسی تاریخ کو خط تاریخ کے دوسرے جانب پی جی میں 20 اپریل 2008 اتوار کا دن ہوتا ہے اور آج کل ہوائی جہازوں میں سفر کرنے والوں کا یہ عام مشاہدہ ہے کہ اگر وہ مشرق کی طرف سفر کرتے ہوئے اس خط کو پار کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک تاریخ اور ایک دن کم ہو جاتا ہے جبکہ اس کے برعکس مغرب کی طرف سفر کرتے ہوئے ایک تاریخ اور دن کا اضافہ ہو جاتا ہے یہ بات یاد رہے کہ بین الاقوامی خط تاریخ کو کراس کرنے سے دن اور تاریخ کا فرق تو آتا ہے وقت کا فرق نہیں آتا وقت ناراضی کا وقت خدا کے بل تاریخ موافق دے عالمی وقت ٹھیک ہے خود تاریخ دے دے تاریخ کے پورس کی فرق راضی او په غړی په ټیم کې فرق نه راځي ستا په غړی کې عالمي وقت ها پوښی پن هغه کې به فرق نه وقت وہی رہتا ہے جو اس علاقے کا ہے مثلا سیموا میں 13:38 ہوئے ہیں تو خط تاریخ کے مغربی جانب ٹونگا میں بھی 17:38 ٹھیک ہے 17:38 یعنی 5:38 پی ایم کا نا نو ہی ہوئے ہوں گے لیکن سیموا میں ہفتے کا دن اور 19 اپریل 2008 ہوگی اور ٹونگا میں اتوار کا دن اور 20 اپریل 2008 ہوگی ٹھیک نا جب عالمی خط تاریخ پر رات کے 11:59 ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں ایک ہی تاریخ ہوتی ہے لیکن نصف رات کے بعد کرۂ ارض پر نئے دن کی ایک باریک سی کاش ابھرتی ہے پھر 2 خطوط تاریخ بن جاتے ہیں ایک عالمی خط تاریخ اور ایک وہ خط تاریخ جہاں نصف رات ہوتی ہے دا ګوره دغه ځای باندې چې بدل شي نو عالمی بدل شي خدا نور چې بیا ملکی علاقائی وي علاقائی خپل په قلاره بدلی ٹھیک نا او عالمی چې دی نو د هغې سره بدل شي نو کو ستا په ملک لا تاریخ نه دی بدل شوی خو په هغې خط تاریخ باندې بدل شوی او یو ملک د بل ملک سره څه معاهده کوي نا که دلته په اسلام آباد کې ناست نو پاکستان تاریخ پکې نه لیکي عالمی تاریخ لیکي عالمی تاریخ بدل شوی دا که نه بدل شوی نه دی بدل شوی پوهېږې به او چې عالمی بدل شوی دی نو اقه بس اقه پیکس لیکي
او د دې ځای ځان له ټایم دی زموږ د ملک ځان له سټینډرډ ټایم معیاري وخت دی او یو انټرنیشنل ټایم دی نو که هغوی په هغې خپله معاهده کې وخت لیکي نو پکې عالمي وخت لیکي دقه رنګې پکې عالمي ورځ هم لیکي عالمي تاریخ پکې هم لیکي جب عالمی خط تاریخ پر رات دا جوش ہوگا نا پھر دو خطوط تاریخ بن جائے ایک عالمی خط تاریخ اور ایک وہ خط تاریخ جہاں نصف رات ہوتی ہے جب نصف رات کا خط عالمی خط تاریخ سے بجانب مغرب سے رک جاتا ہے تو دونوں خطوط تاریخ کے درمیان ایک نئی تاریخ وجود میں آتی ہے اور باقی دقیق قصہ دا ٹولا ہاں ٹھیک شولا